د ما خبرې خطر نه ډاکې دي ولې څه کوم استاد د هغه مالداری دی د ما 15 روپۍ واسطه نشته دی خو دا شکر دی دوره عزم او دوره اراده لرم چې دا ایجوکیشن ډپارټمنټ به زه ته عدالت کیا چیلنج کوم سر دی وی وو استاد نماز ته خیم ځان سره نوٹ کا یو پرایمری سکول دی چې هغه د فیمیل دی روحینا بیبي سر هغه مو ته پاته نشته والله والله لمس هغه چیته دی سکول پسې تاله لګېدلی دی سکول بند دی او بیبي هارونه دی دا سر د فیمیل والا دی ورکې نور یا دی خو خیر بس سیم کام دی سر بیا راشه یو پرایمري سکول بل دی دور کې هغه د میل والا دی سر عبدالجلیل نما یو شخص دی د مو سکا کلیوال دی د مو د علاقې سړی دی خو زه د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه په دې ګیله کوم چې د تو د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې وځي نه وځي یو اورېزه چا سره هغه نه دا پوښتنه کړې دي چې سکول ته لوړي د تو د سکول څه حال دی سر په 4-5 هزار روپۍ یو د علاقې لوکل کاس هغه ته ونیسي سر دا ظلم نه دی سر لکه ته زما ته نن څنګه یې موقع نه راکوې وخت نه راکوې زه ارشد صاحب نه ګیله کوم زه ایسي صاحب نه ګیله کوم زه تو نه کوم زه اف آی نه کوم زه اګریکلچر نه کوم که د مو یو کلاس 4 نوکر په دې ډپارټمنټ کې وای د مو علاقه به والو رسته پته کېده د مو افسر به ناستو د مو اواز به پورته کول د دې سر حل به څه راوځي اخر ته کوم څه راکړي دي دا خو عملي که که نه ده استادانو انکوایري وکړه ډاکټر صاحب ډېره مشهوره خبره وکړه د دې نه ما اوس دا که دې سره ما یو میټینګ شوی و سر څنګ پرېږدان اوس یو ته یې جزاوي کلي کې د سکول جوړ کړی دی څه پوزیشن یې د هغې استاد شي ته د ځای نه ما در وښیم دا ولې نه کېږي سر یو یو ځای سر راته معلوم دی خو دا ما دپاره د خطرې نه ډاکې خبرې دي خو کوم به یو د مارک دی یکی وارد برستی همیشه به نه همیشه به نه دا ملک دی دا وزدوره دی دا به ما هر بچو مخکې ځه نورې خبرې دي دا د ایجوکیشن دی زما دا کسان په 3 ورځو کې پکار دي ونه ډسمسډ فرام بلډي سروس دا ځای سکول خبره سر بله خبره ده تنها خالی ونیسته بله خبره دمو دغه علاقې ته انټرنیشنل میډیا راواله چې کومه پرچنور کې تاسو سره پریس کلب کې ناسته دی کاغه خیبر دی کاغه جیو دی کاغه 92 دی کاغه کوم یو نیوز دی سر د علاقې نه کو بخیا دنیا ته څه کم سے کم سی ایم صاحب ته پرایم منسټر ته د مو आवाज ورسیږي دغه علاقې کې میډیا چی ده دی او وزټ راوسته و دغه د پوس الله به کوي مو به کو لکه څنګه د تو نور ډپارټمنټ دی علاقې کې کارونه کوي داغه ورهنمایي منو شو کوله سر علاقې ته راوغوړه او نن نه زه د چا د مشرانې خلاف یم نه زه چا د شاملې خلاف یم خو یک ریکوست ما علی شرزي کومه وره چې کومې د مو ته د علاقې کې مسلې د علاقه د خلکو نه علاقه مو ته نه ورسته لاړه ډسپنسري علاقې ته راشي د خپل مفادو دپاره د مو ورمنې جنګ دی سکول د مو علاقې ته راشي په هغه د مو جنګ دی د علاقه به څنګه ابادېږي چې د مو تعاونو سره نه وي کوم یو شی دی زه دا یم چې زه څه کله نه پیدا وم د ما ډسپنسرانې لوړې د ما پرایمري سکولونه لوړو د هغې ذمهوار څوک دی بس اداره مو ذمهواره دی او سر دا د مو ریکویسټ ومنه چې کله د علاقې کې یو نیم پروجیکټ کوي کاغه د یو کلی د مکمل کلی اعتماد کې خلک هغه د یوې تپې د غونډه اعتماد کې خلک سر دغو مشرانو نسل وژنه وکړه په دغې علاقې زه دا نه یم چې زه د دوی خلاف یم خو لیکه پړه نه دي د تور وستل څومره مشکلات دی څومره وخت نه راغلی د یو سیکنډ کې څه وشو د افسرانو سره به داسې لهجه څوک استعمالوي اخیر د نه په خپل شعر باندې اجازات غواړم زوړ مو پیکه شوی نوی ځوان راله پکار دی زوړ مو پیکه شوی نوی ځوان راله پکار دی لږ پاسېږه پښتونه انقلاب راله پکار دی او د تنده مې د امن په یو ګوټ چرته ماتېږي دا تنده مې د امن په یو ګوټ چرته ماتېږي د تندې ماتولو له دریاب راله پکار دی
د وخت کتلې غوږونې څخه صفای واوره د وخت کتلې غوږونې څخه صفای واوره ټوپک مې پکار نه دی نور کتاب راله پکار دی او کابل به بالکل هیڅ کله نور خاموش نه ودرېږم زما د دې خبرو سره جي صحیح جواب راله پکار دی